بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ المقدس د ځمکې بارکی او د شام ټول ځمکه او د يهوديانو د مسلمانانو دوست نشي کېدی دې بارکه اوسو خبرې کړو دې هفته کې زمونږ زړه غواړي چې موږ د ماشومانو د حقوق بارکه اوسو خبرې وکړو چې کله ماشوم پیدا شي د دې ماشوم په والدینو باندې څه حق وي او اسلامی طریقې سره به د دې ماشوم پرورش څنګه کیږي دا یاد ساتي چې کله ماشوم اسلامی طریقې سره پلار او مور دا رالوي کی نو دې ماشوم کې بیا د جهاد جذبه هم وي دې ماشوم کې بیا ایمانی جذبه هم وي او په دې ماشوم کې با انسانیت هم وي په دې ماشوم کې د مور او پلار د حقوق او د رشتہ دارانو د علاقې دا ټول حقوق پکې بیا وي چې کله د ماشوم تربیت ټیکو شي او د اسلام مطابق د ماشوم تربیت شي نو بیا هغه د سینوي چې هغه ته اعلان کیږي چې بیت المقدس کې جنگ دی هغه بیا د سیله څنګه چې حماس والا نختی دي او د خپل غزا والا خپل ماشومان بیلواړه دومره ماشومانی او هغه چې وخی الله الله لبیک اللهم لبیک دا ولی د دې مور او پلار د دې پرورش داسې کړی وي چې اسلامی طریقو سره کړی نو دا ماشوم تر دې ضرورت نشته چې ته بسړې بیان کې چاله jihad دې ته بسړې چې کوم دې غیرت دلاوي دا کیسې والته بیان دا چې کله د ماشوم تربیت ټیک نو زمونږ زړه دا غواړي چې د ماشوم د تربیت باره کې اوسو خبرې دا یاد ساتي چې کله ماشوم پیدا شي نو دا خوشخبری ورکول د ماشوم د پاره دا هم مستحب عمل دی چې کله ماشوم پیدا شي سړی ورته وایي مبارک شي لکه الله پاک ابراهیم علیه السلام او داغي خزي ته په قران کې د اسحاق علیه السلام په پیدایش باندې مبارکتیا ورکړي یو ځکه داسې راځي وبشرناه باسحاق وای موږ ابراهیم علیه السلام ته زیر ورکړ د اسحاق علیه السلام د پیدا کېدلو زکریا علیه السلام ته چې الله پاک یحیی علیه السلام ورکو په قران کې ذکر شوی الله ورته زیر ورکړ چې تاسو به یحیی علیه السلام اندغه رنګ نبی علیه السلام چې کله پیدا شو د ابو لهب یو وینځ و صوبیه نامه وا هغه ابو لهب ته په پیدایش باندې خوشخبری ورکړي او ابو لهب بیا هغه صوبیا غلامه هغه وینځ هغه آزاد کړ نو معلومیږي دا د قران او حدیث نه چې کله ماشوم پیدا کیږي د هغه والدینو ته د هغه رشتہ دارانو ته خوشخبری ورکول مبارکي ورکول دا یو مستحب عمل دی په دې سره د مسلمانانو خاندانونو کې محبت او الفت پیدا کیږي دویمه دا دی ته د برکت دعا کول پکار دي چې سړی راشي ورته دعا وکړي الله پاک دې ستا په دې بچي کې یا بچی کې برکت واچي الله دې تاسو ته دې د شکر ادا کولو توفیق درکړي الله دې دله ښایسته صحت والا لوی زندگی ورکړي داسې دعا پکار ده د ماشوم یا د ماشومې دپاره دا صرف د ماشوم دپاره نه ده چې صرف زمونږ په دې عرف کې دا مسله ده چې ماشوم پیدا شي نو بیا په هغې باندې مبارکتیا هم وي هر سي چې جنۍ پیدا شي بیا نه او دریم نمبر تحائف وړل چې ماشوم پیدا شي دا تحفې وړل دې سره رسول الله مبارک فرمایي چې محبت پیدا کیږي ځکه نبی علیه السلام فرمایي تحادو تحابو یو بل ته هدیه وړي تحابو چې د یو بل سره محبت پیدا شي خدایان ساتي په دې مبارکتۍ کې به داسې نه کوئ چې د کفارو د رسمو سره چې کوم دی ځان برابر کې اسراف پکې وکړئ داسې به نه کوئ قرآن او حدیث د دې نه ډک دی چې څنګه خوشحالي کیږي قرآن او حدیث کې ټوله خوشحالي راغلې ده هغه رنګې خوشحالي به تېرې نو اوس چې کله ماشوم شو ماشوم د غسل نه پس د ماشوم په ښي غوږ کې اذان او په ګز غوږ کې اقامت دا د ماشوم حق دی دا به ماشوم له دا حق ورکې د دې په ښي غوږ کې به اذان کیږي او په ګز غوږ کې به دا اقامت کیږي نبی علیه السلام نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنهم چې پیدا شو نبی علیہ السلام دا غي خي وخت کې اذان او په غز وخت کې اقامت د دې څه وجه ده څه حکمت دې چې موږ دا کارونه کوو دا یاد ساتي یو خو ماشوم
یو بیماری د الصبیان ورته ویل کېږي، ماشوم حفاظت د هغه بیمارۍ نه کېږي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې کله ماشوم پیدا شي ته د هغې په غوږ کې اوله کلمه د الله پاک عظمت ورسې، الله اکبر الله اکبر، او داسې د شهادت کلمه ورته ووایه چې کوم سره سړی په اسلام کې داخلېږي، نو دا داسې ده لکه تا هغې ته د اسلام د نښو تلقین وکړو، د اسلام د شعار تلقین دې ورته وکړو. او دویمه وجه دا ده چې کله ته ماشوم ته اذان کې شیطان دې نه تښتي، نو ماشوم ابتدا چې کله تا د اذان نه وکړه شیطان د دې ماشوم نه وتښتېده، ولې چې د اذان کولو سره شیطان کوم ځای پورې چې د اذان اواز رسیږي شیطان هغه ځای پورې بریک بیا نه لګي. درېیمه وجه دا ده چې کله ته د ماشوم په غوږ کې اذان کې نو ګوره اول کلمه د الله پاک د توحید تا ورسوله، تا د الله پاک وحدانیت ته د په غوږ کې ورسولو. دا ماشوم چې غټېږي نو دا به د توحید حفاظت کوي، د الله پاک د وحدانیت حفاظت به کوي او د شیطان سره به مقابله کوي. چې کله اذان وشي د ماشوم په غوږ کې بیا دویمه مسله چې علما بیانوي، دویم حق د ماشوم دا دی چې تحنیک وشي. تحنیک څه ته وایي؟ یو کجوره سړی په ژبه کې داسې اوچوي مکمل داسې نرمې کي، او هغه نرمه حصه د ماشوم په تالو باندې کیدي چې هغه خوږلت او هغه لږ شانتې نرمه کجوره د هغې حلق ته لاړ شي، دې ته تحنیک ویلی کېږي. تحنیک صرف په کجورې سره نه کېږي چې ماشوم پیدا شي او د هغې شاد لږ شانتې راوالی که کجوره نه وي هغه د هغې په تالو باندې کېدي او هغه تیر شي. یو خو دا دی چې سنت باندې به عمل شي، ورسه چې دا خبره کوم ماشوم په سنتو باندې اخته کوي، یو خو به په سنت باندې عمل شي، د رسول الله مبارک سنت دی تحنیک کوله. یو بل صحابي دی انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه زوی چې وشو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وړاندې کو، عبدالله نامه پکې غسله او په کجورې سره د هغې تحنیک وکړو، نو معلومیږي دا چې تحنیک سنت عمل دی، او بل معلومیږي دا چې تحنیک به په بزرګ انسان باندې کې چې هغه زوی کې د سړیتوب راشي، عالم باندې بزرګ سړي باندې به دا تحنیک کې چې هغه زوی دی ښه انسان ته جوړ شي، سبا معاشرې دپاره ښه سړی وګرځېږي. دې تحنیک سره څه کېږي دا یاد ساتئ، تحنیک سره خو یو په سنتو باندې عمل شو، دویم د دې د خولې رګونه مضبوطېږي، دې سره د ماشوم د خولې رګونه مضبوطېږي، د ماشوم دې سره پټې مضبوطېږي، د ماشوم جبړې او تالو او دا ژبه حرکت کې راځي، او بل د ماشوم د خپل د مور سینې په رانیولو کې پی څکلو استعداد پکې زیاتېږي. بعضې ماشوم چې کله را پیدا شي وایي پی نه څکي، نو دته دا تحنیک نه یې کړي. تحنیک چې وکړي په ماشوم کې دا استعداد پیدا کېږي، دا صلاحیت پیدا کېږي چې د مور پی وڅکي. نو تحنیک هم ډېر لوی عمل دی، دا د ماشوم دویم حق دی. دریم حق د ماشوم دا دی چې تا هغه له سره ګنجې کول. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله حضرت حسن رضی الله تعالی عنه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیدا شو هغې کې داسې کړي، بیا د هغې چې کوم ویښته د هغې برابر صدقه یې ورکړې وه. زما په خیال د نبي علیه الصلاة والسلام د لوسي د ویښتو چې کوم وزن و هغه د 1 درهم یا دې نه کم برابر، دومره صدقه یې. نو ګوره غریبانانو کار هم وشو او تا په سنتو باندې عمل هم وشو. د دې فایده څه شی ده چې سړی دې ماشوم ته سر ګنجې کوي، یو دې کې طاقت نفسانی خواهشي دا کم طاقت چې د بدني دا د ماشوم دې سره ښه کېږي، د دې مسامات کولاویږي، او بل په دې کې فایده دا ده چې ماشوم ته سر ګنجې کې د ده د سترګو او د غوږونو دا قوت، د سترګو د پوز دا قوت الله مضبوطوي دې سره چې ته ډایرکټ ته سر ګنجې کې د غسل نه پس. نو دا هم ډېر بهترین عمل دی. او څلورم عمل د ماشوم باندې ښایسته نامه ږدل دي. اوس دا نوم به کله ږدې او دا نوم څه دپاره دا یاد ساتي، دا نوم د یو ماشوم بل ماشوم نه ممتاز کول جدا کولو دپاره اسلام دا طریقه راوړې ده. اوس لکه ټولو بینګو ناموي یا ټولو چې کوم دی شهسوار ناموي، نو بیا خو مزه نه کوي، ماشوم خو د بل نه بیل نه شو که نه. اوس چې اواز سړی کوي پلانکې خان ټول به ورته ګوري. نو یو ماشوم د بل ماشوم نه ممتاز کولو دپاره د اسلام د نوم طریقه ایښې ده چې نوم په ده باندې کېده او د دې ماشوم تعارف وشي
چې دا چې کوم پیدا شوی دا پلان کې خان د دا نامه ده او نوم په اوله ورځ دی که په اومه ورځ باندې بیږدي. نو یو حدیث کې خدا راغلی چې ماشوم کله پیدا شي نو سړی چې کوم دی د هغې عقیقه وکړي او هغې نه پس چې کوم دی په دې باندې نوم کېږي. دا یو روایت کې دا ختمه یې بیا وکړه نو په اومه ورځ راغلی دی او په یو روایت کې راغلی چې په اوله ورځ هم نوم په ده باندې ږدلی شي. او نبي علیه الصلاة والسلام ته یو کس وړاندې شو منذر نامه وه. دا نوم بیا هغه ټایم نه و ماشوم دا ورته وړاندې شو اوله ورځ یې نبي علیه السلام تپوس وکړو وایي دې باندې نوم ایښی وایي نه وایي د ده منذر نوم شو. نو معلومیږي دا چې نبي علیه الصلاة والسلام د حدیث نه دا هم ثابت دي چې په اوله ورځ ماشوم باندې نوم ږدل دا هم یو سنت عمل دی. یا بعضې احادیثو کې دا معلومیږي چې په اومه ورځ باندې نوم ږدل ماشوم باندې دا مستحب عمل دی. نو دواړه ټیک دي که اوله ورځ باندې د نوم کېښودلو او که په اومه ورځ باندې د نوم کېښودلو دواړه ټیک دي. نوم به داسې ږدي چې د هغې معنه وي. داسې نوم به نه ږدي چې هغه د مذاق سبب وګرځېږي. داسې نوم به نه ږدي چې هغه د خندا سبب وګرځېږي. اسلامي نومونه به ږدي چې ښایسته معنی وي. په احادیثو کې راځي ټولو نه بهترین معنی د عبدالله او د عبدالرحمن دا بهترین نومونه دي. خو زموږ په معاشره کې داسې ده چې ته د عبدالله د چا نامه په دې خاندان کې نو هغه وایي چې دا عبدالله زما د پلار نامه دا کې نه دی، دا زما د مشر زوی نامه دا ډېره بده خبره ده. دا درته چا ویلي چې دا بده خبره ده؟ امام غزالی رحمت الله علیه په 7 پوښتو کې د دې خپل نوم محمد دی او په 7 پوښتو کې محمد نوم چلیدلی. نو اوس هغه کړومسۍ ته بیا چې محمد نوم هغې به چې هلکه د نیکه د نامه وه غلوی بزرګ دی. دا کیسې نشته. دا زما ستا ښځې رانیولي دي چې دا محمد دې کېغوستو پلان کې خان خفه کېږي دا زما پلار دی دا زما نیکه دی. نبي علیه صلات وسلام په وخت کې یو صحابي و هغې خپل ماشوم ته محمد نوم کېغوستلو. نبي علیه صلات وسلام ته وړاندې کړو وایي د دې محمد نامه ده. صحابو په اعتراض وکړو. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل زما په نوم باندې د نوم کېدی خیر دی. هېڅ خبره وایي نشته. محمد نوم دی بهترین نوم دی کېدی پې. نو ټولو کې بهترین نومونه دا دي. نو دا یاد ساتئ ښایسته نوم مه پرېږدئ. نبي علیه صلات وسلام ډېر نومونه بدل کړي هم دي. د عمر صاحب یو لور هغې پې عاصیه نوم ایښي و. عاصیه عاصیه نه عاصیه سواد سره نافرمانه. نبي علیه السلام ته چې وړاندې کړو وایي څه نامه یې ده؟ وایي عاصیه. وایي تا خو پې نوم ایښی عاصیه نافرمانه دا به سبا نافرماني نه کوي. هغې باندې جمیله نوم کېښوسته. نو تا چې پې داسې نوم ایښي د نوم اثر خو وي انسان کې که نه. تا پې داسې نوم ایښی دی چې هغه نوم د سړي نوم نه دی اس زناورانو نوم دی ایښی دی. نو ماشوم چې کله غټ شي هغه نه زناور جوړ شي ولې د نوم اثر په هغې باندې. نبي علیه صلات وسلام ته یو ماشوم وړاندې شو وایي څه نامه یې ده؟ وایي حرب پرېږده وایي سلم یې نوم کېده. نبي علیه صلات وسلام ته یو ماشوم وړاندې شو څه نامه یې ده؟ وایي بنو الزانیه د زناکاره اولاد. نو دا اوس څه نامه ده؟ نبي علیه السلام ورته بنو الرشده پې کېده. ښه ماشوم. حضرت سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه چې کله ماشوم نبي علیه السلام ته وړاندې شوم چا ورته مخې ته کړمه وایي د ده څه نامه ده؟ وایي د ده نامه ده حزن ترشروی ته ویلی کېږي. غالبا حضرت سعید رضی الله فرمایي وایي زه ورته وړاندې شوم غټ سړی و. وایي ما ته یې تپوس وکړو چې زما ستا څه نامه ده؟ وایي ما ورته حزن. وایي ما ته یې ویل چې ځان باندې سهل نوم کېده. حزن خو ترشروی ته وایي. وایي موږ ویل چې دا خو موږ باندې پلار او نیکونه ایښي موږ هغه نامه چې کوم دی چینج نه کړله بدل هم نه کړه. وایي زموږ په خاندان کې سخت مزاجي پیدا شوه ولې چې په دې نوم کې سخت مزاجي و. حضرت عمر صاحب دور و یحیی ابن سعید رضی الله تعالی فرمایي وایي عمر صاحب ته یو ماشوم وړاندې شو. هغه ماشوم نه تپوس کوي هغه کس نه تپوس کوي وایي ستا څه نامه ده؟ هغه ورته وایي جمره. یو کس ورته وړاندې شو ورته وایي ستا څه نامه ده؟ وایي جمره. وایي د پلار د څه نامه ده؟ جمره ویلی کېږي انګار ته. وایي د پلار د څه نامه ده؟ وایي شهاب ویلی کېږي د اور شغلې ته. ښه وایي کوم قبیلې سره تعلق ساتي؟ وایي حرقه هم اور ته ویلی کېږي. ښه وایي دا په کوم ځای کې ده؟ وایي حرة النار هغه هم اور ته ویلی کېږي. وایي په کوم ځای کې اوسېږي؟ هغه ورته اخره کې داسې خبره وکړي چې هغه نوم ورته کله واخلي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي ته کور ته لاړ شه په کور کې د اور لګېدلی او ټول ماشومان دې مړه شي. هماغه کیسه وشوه چې کور ته لاړو ټول ماشومان یې ټول کور یې سوځېدلی. ورته یې ویل تا په ځان باندې نوم داسې ایښی دی. ستا نوم جمره ده د پلار نوم د شهاب دی او یو د حرقه ده او حرة النار. دا کومې کیسې دي؟ نو داسې نوم په ځان باندې ږدئ
چې د هغې ښایسته معنوي چې د هغې د معنی اثر وي چې هغه سړي کې سړیتوب وي هغه سړی د معاشرې دپاره ښه وګرځېږي د الله نوم به په ځان باندې نه ږدي احد صمد دا ګناه ده دا ناجایز دي عبد الصمد دلی شي عبد الاحد دلی شي عبد الله دلی شي احد صمد رازق خالق دا نومونه کښېنه دی ډېرو ماشومانو دا نومونه دي خالقه بیا ورته دا خبرې کوي اوس دا خو ګناه ده د الله نوم دې بیخي دا دې ناجایز کار کړی بیا ورته خالقه اواز کوي دا یو دویمه ګناه ده نو دې شي نه ځان ساتئ چې د الله نوم به ډایرکټ نه ږدئ لکه هاني یو سړی و نبي علیه صلات وسلام ته وړاندې شو هغه ته به خلکو ابوالحکم ویلی ابوالحکم د فیصلې والا نو نبی علیه صلات وسلام ته چې خلک خپل قوم سره مدینې منورې ته حاضر شو نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه تا ته ابوالحکم ولې وایي وایي ما ته ابوالحکم ځکه وایي چې ما به د خپل قوم کې چې کله اختلافات به جوړېدل ما به په هغې کې اختلاف ختمولو نو دې قبیلې او دې قبیلې دواړو به زما خبره منله ځکه ما ته فیصلې والا پلار ویلی کېږي وایي دا نوم غلط دی وایي فیصله کوونکی ذات خو الله پاک دی وایي زه څه نوم په ځان باندې کښېږم وایي ستا څو بچي دي وایي زما 3 بچي دي وایي مشر دی کوم یو دی وایي شریم وایي ابو شریم په ځان باندې کښېږده ابوالحکم څه ته وایي دا یاد ساتي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم سړي ته به الله پاک په قیامت کې ډېر زیات غوسه ابه دا سړی وي چې په ځان باندې شاهنشاه نوم ایښي شاهنشاه ویلی کېږي د بادشاهانو بادشاه ته تا د الله نوم په ځان باندې ایښی دا نه ده پکار داسې نوم هم په ځان نه ږدي چې هغه معبودان باطله د الله نه علاوه چې دا خلکو باطل خدایان جوړ کړي هغوی طرف ته نسبت ونشي د عبدیت او د بندیت لکه عبدالعزا داسې نور نومونه پکې دا نومونه به نه ږدي یا نبی علیه السلام ته نسبت وکړي عبدالنبي داسې نوم ږدل دا ګناه ده ناجایز دي یا داسې نوم به نه ږدي چې په هغې کې فحش معنی وي لکه څوک حیات نوم ږدي څوک سوسن نوم ږدي خوشبودار ګل ته ویلی کېږي څوک حیات فحش عشقي سړي ته ویلی کېږي څوک نهاد نوم ږدي دا ټول نومونه چې کوم دی داسې نوم به نه ږدي چې هغې کې د عشق معنی وي هغې کې چې کوم دی داسې بېهوده معنی پرته وي داسې نوم به په ماشوم باندې نه ږدي ښایسته نومونه به ږدي د نبي علیه صلات وسلام لوی لوی صحابه نومونه شته د هغه ښایسته ښایسته نامې به ږدي او بل نوم کنیت هم ځان سره د ماشوم په نوم باندې ږدلی شي دې سره د ماشوم عظمت زیاتېږي چې ستا د زوی محمد نامه ته ابو محمد ځان باندې کېدي نو دې سره دغه ماشوم د محمد چې کوم عظمت وي هغه زیاتېږي لکه عمر صاحب ابو حفص کنیتو د خالد ابن ولید صاحب ابو سلیمان کنیتو د عایشې رضی الله تعالی عنها ام عبدالله کنیتو دا کنیتونه دا مږدل صحیح دي دې سره چې کوم دی د ماشوم عظمت دا زیاتېږي نو دا یو حق دا دی چې ماشوم باندې به ښایسته نوم ږدي بل حق دا دی چې ماشوم عقیقه به کې عقیقه څه ته ویلی کېږي عقیقه ویلی کېږي کټ کېدلو ته چې د ماشوم په نوم باندې د الله په رضا باندې ته یو زناور یو چیلی یا چیلی یا ګډ یا ګډه یا غویه یا اوښ یا غوا دې نه سر کټ کړي دې ته عقیقه ویلی کېږي بعضې خلک په دې هم نه پوهېږي عقیقه هم ډېر زیات ثواب لري دا یاد ساتي نبی علیه صلات وسلام فرمایي طبراني شریف کې یو روایت دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله ماشوم پیدا شي دې باندې 360 بلاګانې وي بیمارۍ وي دې باندې څومره 360 بیمارۍ په ماشوم باندې وي چې کله ماشوم پیدا شي طبراني کې دا روایت دی د نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی وایي دې باندې 360 جوړونه دي د ماشومه په بدن کې 360 جوړونه دي په دې هر یو جوړ باندې یو بیماری ناستی روایاتو کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د ماشوم عقیقه وشي هغه 360 بیماری ورته الله ختمي یو روایت کې داسې راځي چې کله ماشوم پیدا شي د لاس تړلی شوي معنی دا نه چې دا د سفارش د پلار دپاره نشي کولی تر کومه پورې چې د عقیقه نه یې شوي عقیقه یې وشوه دا به د مور او پلار دپاره سفارشي ګرځېږي لکه یو ماشوم د 2 ورځو نه پس مړ شو او د عقیقه نه ده شوې او دا مړ شو دا به د مور او پلار دپاره سفارشي نه ګرځېږي چې عقیقه یې ورته کړي کوم وزداره خلک چې غریبانو دپاره نه چې تاسو ویرېږئ چې زموږ ماشومان مړه شي دا به څه کي وزداره خلک چې وسې کېږي د عقیقې او هغه عقیقه ونه کړي نو دا ماشوم د دپاره سفارشي دا نشي جوړېدلی نو عقیقه دا هم چې کوم دی یو سنت عمل دی بلکې د حسن بصري صاحب په نیز باندې
دا یو واجب عمل دی، زمونږ په نسبت باندې مستحب عمل دی، امام مالک او امام شافعي سے په نسبت باندې سنت عمل دی. دا کول چې کوم دی دا ضروري ده. او حقیقت کې دا یو خبره یاد ساتئ، حقیقت کې د الګ د طرف نه دوه ګډان دي او د جنې د طرف نه یو دی. اوس که یو سړی وس نه کېږي هغه یو ګډ د الګ د طرف نه راولي نو حقیقت وشوه. بعضې خلک وایي چې نه حقیقت نه کېږي، دا خبره غلطه ده. حقیقت دې وشوه، تا ته چې کوم د حقیقي ثواب دی هغه تا ته الله خامخا درکړي. دا دوه دې دپاره دي چې جینۍ ته الګ ته الله په جینۍ باندې لږ بروالی ورکړی دی، ځکه د الګ دپاره دوه دي، جینۍ دپاره یو ده. او که تا یو که ټیک ده، په حقیقت کې چې کوم دی غویه هم حلالولی شي، دا هم ټیک ده، یو حصه هم نیولی شي، دا هم ټیک ده، اوښ هم حلالولی شي، دا هم ټیک ده، په اوښ کې یو حصه هم نیولی شي. او حقیقي کې به هغه شرایط وي چې کوم شرایط په قربانۍ کې دي، چې چیلۍ ګډ او دا شتونه به د یو کال عمر وي، په دویم کال کې به داخل وي. بعضې خلک د دې خیال نه ساتي، هغه وایي حقیقت به یو ورکوټه چیلۍ راغدا کړي. دې کې به د قربانۍ د عمر خیال ساتئ چې د چیلۍ دپاره د ګډ دپاره یو کال یا هغه ګډ چې هغه د شپږو میاشتو وي، خو په باډۍ کې داسې چې د یو کال ګډ برابر هغه هم کولی شي. د غویي څاروي دپاره 2 کاله، د اوښ دپاره 5 کاله، دا شرط دی پکې. او کوم عیبونه چې د قربانۍ په ځناور کې وو په هغې سره به قرباني نه کېده، ړوند دا به په حقیقي کې په ځناور کې به وي. ړوند چیلی یې راوستی دی، لکۍ مکمل د غوا نشته دی، یا غاښونه بلکل شته دی نه. داسې شیزونه چې کوم په قربانۍ کې ټیک نه وو هغه په حقیقي کې هم د هغې خیال ساتل پکار دي، هغې سره حقیقت بلکل بیا کېږي نه. نو دا د ماشوم 4م حق دی. 5م نمبر حق د ماشوم ختنه کول دي، چې کوم ته سنتي ویلی کېږي، سنت ورته ویلی کېږي. موته ورته سنت په پښتو کې وایي، ته ختنه وایي په عربۍ کې. چې کوم هغه پوستکی وي د دې په هغه اعضا باندې هغه لرې کول په 9مه ورځ باندې، دا هم چې کوم دی یو مستحب عمل دی، یو سنت عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شوی او د هغې ختنه شوې وه، دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی چې یو په ماشوموالي کې چا د هغې دا اندام چې کوم دی نه و لیدلی، او دویم دا چې هغه پیدا شوی مختون پیدا شوی دی. باقي نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ختم کړې وه، عقیقه یې هم کړې وه. په عقیقې کې یو مسله دا سره دا هم یاد ساتئ چې عقیقه په 9مه ورځ باندې دا سنت دی، بیا چا ونه کړه په 14مه باندې، بیا په 21 باندې، او که دې نه پس په ځوانۍ کې دې وکړه بیا هم صحیح دی. ښه، په ځوانۍ کې دې وکړه که نه، په 10 کالو کې دې وکړه بیا هم صحیح ده، ثواب عمل دی ده. خو دا نه چې مستحب او ښه طریقه یې دا ده چې په 9مه 14مه یا 21 باندې دې نه پسې څوک کوي، بلکل صحیح ده، کولی شي. نو دا ختنه چې کوم دی، دا ختنم د رسول الله مبارک دا یو سنت او مستحب عمل دی. د خپل نوسی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ته ختنه کړې وه. دا ختنه زمونږ په نسبت باندې سنت دی، بلکې د امام شافعي صاحب په نسبت باندې دا واجب عمل دی. د ختنې سره ماشوم ته څه فایدې رسېږي، دا ضروري مسله ده. یو خو دا ده چې د نورو مذاهبو نه دا ماشوم بیل شو، په نورو مذهبونو کې ختنه نشته، هغه همداسې ګرځي، ناسنته ګرځي راګرځي. یو مسله پکې دا ده. دویم، ستا خواهش د ماشوم چې کوم خواهشي نفساني هغه په اعتدال کې شي، چې دا یې نه کړي ځناور ته جوړي بیا. او دریم نمبر سرطان یو بیماری ده، د هغې نه ورته الله حفاظت نصیبوي. او 4م نمبر کم خلک چې د ماشوم ختنه او سنتي زر تر زر وکړي، هغه چې کوم هغه بسترې کې کوم ماشومان میتیازې کې د هغې نه حفاظت حاصلېږي، چې زر تر زر یې ختنه وکړي. ماشوم به نه پرېږدي کال ته په 9مه ورځ، په 3مه ورځ، په کومه ورځ چې ورکړه دا زر تر زره چې وکړه، الله به د دې بیمارۍ نه ورته حفاظت ورکوي. او 5م نمبر جلق یو بیماري ده، د هغې نه هم د ماشوم په ختنې کولو سره حفاظت کېږي. نو دا د ماشوم یو 5 حقونه و. انشاءالله را روان جمعه کې به مخکې بیانو، په دې د الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.